بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 66 نمبر درس دی. نن به مونږ د غسل فرایض وایو چې په غسل کې څومره فرض دي. نو انشاءالله هغه اوس شروع کوو. یفترض فی الغسل ثلاثة امور. یفترض معنی دا فرض دی، فرض دی. ٹھیک شوه؟ دا فعل مضارع ده. افترض یفترض باب افتعال نه او د دې معنی د فرض دی. یفترض معنی د فرض دی، فرض دی. فی الغسل فی معنی د کې او غسل لمبلو ته وایي. پښتانه موږ په پښتو کې ورته غسل وایو، خو غسل اصل کې د غسل معنی ده په ټول بدن باندې اوبه تویول. ثلاثه درې ته وایي، درې. او امور د امر جمع ده. امر معنی د کار. دلته به یعنی درې کارونه په دغه کې فرض دي په غسل کې. یفترض فی الغسل ثلاثة امور. په غسل کې درې خبرې یا درې کارونه فرض دي. اول نمبر المزمزه. مزمزه معنی ده خوله کې اوبه اچول او ټوله خوله کې د اوبه تاوول. یو غرغره ده، ابیل سیز دی، دا مزمزه ده. مزمزه په ډکه خوله په ټوله خوله کې اوبه، یعنی په ډکه خوله ټوله خوله کې دا اوبه داسې تاول را تاول، دې ته مزمزه وایي. اوبه موټی دې راډک کړو، خوله کې دې واچو او دا خوله بیا داسې تاوی را تاوی، دې ته مونږ مزمزه وایو. عربی کې دې ته مزمزه وایي. نو مونږ وایو یاره په ډکه خوله کې اوبه اچول، خوله کې اوبه اچول. ٹھیک شو؟ اردو کې ورته وایي کولی کرنا. خجی اوس د دې باره کې علما فرمایي چې یاره مزمزه ده، انسان چې دی هغه په خوله کې اوبه واچوي او په ډکه خوله باندې د ټوله خوله کې د اوبه تاو راتاو کي. که فرض که یو انسان داسې چل ونه کي او د غسل نه مخکې په ډکه خوله باندې اوبه وڅکي، یعنی اوبه په یو ساه باندې وڅکي او ښه ټوله خولې کې هغه اوبه ورسیږي، نو د ده د مزمزه وشوه. مزمزه چې انسان خوله کې اوبه واچوي په ډکه خوله او ټوله خوله کې تاو راتاو کي، دې ته مزمزه وایي. او که فرض که ټوله خوله کې اوبه وانچوي او په ډکه خوله باندې اوبه وڅکي، ټیک شو دي، نو بیا هم چې د ټول خوله کې هر ځای ته اوبه ورسیږي. اصل مقصد ټول اوبه د خوله کې هر ځای ته اوبه رسول مقصد دی. مزمزه هم دغې ته وایي. نو که انسان په داسې انداز کې اوبه وڅکي چې هغه د اوبه د د ټول خولې کې هر ځای ته ورسي، نو هم د ده دا مزمزه وشوه. او دویم نمبر چې دی استنشاق. استنشاق وایي پوزه کې اوبه اچول. پوزه کې اوبه اچولو ته استنشاق وایي. د پوزه کې اوبه واچې داسې په دې موټي باندې راوالې او داسې پوزه کې واچې او پوزه کې راکاږي او د پوزې د نرم اډوکي ته اوبه ورسي، دې ته مزمزه وایي. ښه جي. او دریم نمبر دی ایصال الماء. ایصال معنی ده رسول. رسول. الماء اوبه. ها ایصال دا دغه دی مضاف دی او الماء مضاف الیه دی. نو اول به موږ د مضاف الیه معنی وکړو، بیا به د مضاف معنی وکړو. اوبه رسول. ایصال الماء اوبه رسول الى جمیع البدن. الى حرف جر دی، د دې معنی ده دلته به معنی وکړو تا، او جمیع معنی ده تمام، ټول ټول، او بدن بدن ته وایي. ٹھیک شو جی. نو الہ حرف جر دے او جمیع مضاف تے البدن مضاف الیہ دے. ٹھیک شو جی. د دې معنی ده ایصال الماء اوبه رسول الى جمیع البدن ټول بدن ته. د الہ معنی به وکړې تا. ٹھیک شو؟ یا او جی بس د الہ معنی دلته کې تا وکړه. ټول بدن ته اوبه رسول. ټول بدن ته اوبه رسول. نو دا بحیث په داسې طریقه، په د بحیث معنی په داسې طریقه لا یبقا چې باقی پاتې نشي. باقی پاتې
نشي. فی البدن، فی معنی ده کی او بدن بدن ته وای. مکان مکان ځای ته وای. او یابس یابس معنی ده اوچ. ٹھیک شو جی. بحیث په داسې طریقه لا یبقا چې نه پاتې کېږي فی البدن په بدن کې مکان یابس یو ځای هم اوچ، یعنی یو ځای هم اوچ پاتې نشي. مکان دا موصوف دی، یابس صفت دی. نو مکان یابس معنی ده اوچ ځای. مکان یابس اول به د موصوف دلته کې ګوره دا مکان موصوف دی او یابس صفت دی. ٹھیک شو جی. نو اول به موږ د صفت ترجمه کو او بیا به موږ د موصوف ترجمه کو. ٹھیک شو جی. په داسې طریقه باندې به دلته نه به شروع کو او داسې به ترجمه کو. یعنی مطلب دا دی اول به موږ ترجمه د صفت وکړو بیا به د موصوف کو. ښه جی. نو اوچ ځای بدن کې باقی پاتې نشي په داسې طریقه چې اوچ ځای په بدن کې باقی پاتې نشي. یعنی مطلب دا دی چې د ټول په غسل کې ټول بدن ته اوبه رسول دا فرض دی چې د یو ویښته برابر ځای هم اوچ پاتې نشي. یعنی د غسل په دوران کې د نوم کې داسې ګوتوال دغه شان د روزې شوې، ګیره شوه، غوږونه شو، پوزه کې دننه که چېرته اګن اوچ شوی وي هغه به لرې کې د هغې لاندې اوبه رسول دغه فرض دي. فرض که خوله کې دننه چېرته داسې د یو انسان غاښ سوری وي هغې کې خوراک دوران کې څه نښتې وي نو هغه به اول صفا کې، ځکه هر ځای ته اوبه رسول په خوله کې دننه، په پوزه کې، غوږونه کې داسې کم کم ځای پورې اوبه رسول لازمي وي. دغه شان په ټول بدن باندې داسې یو ویښته ځای برابر اوچ پاتې نشي. دغه ځایونو ته اوبه رسول دا په غسل کې دا فرض دي. درې فرض دي غسل کې. اول مزمزه یعنی خوله کې په ډکه خوله اوبه اچول. دویم استنشاق پوزه کې د نرم هډو کې پورې اوبه رسول. او دریم ایصال الماء الی جمیع البدن، ټول بدن باندې اوبه اچول، ټول بدن ته اوبه رسول. بحیث په داسې طریقه لا یبقا فی البدن مکان یابس چې په بدن کې اوچ ځای باقی پاتې نشي. په داسې طریقه چې بدن کې اوچ ځای باقی پاتې نشي. نو دا درې فرایضو د غسل. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.